شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے لوی بزرگو اغا تقریباً 100 رکعات نفل وکړه 100 رکعات او په دې خیال باندې 2 رکعات کول بیا به 2 رکعات کول بیا به 2 رکعات کول په دې خیال باندې چې چرته په نفلو کې ماته صدا الله نه علاوه بل تر د ماړو اعلان را نشي دنیا په کې اړه سوچ را نشي او ډېر کوشش به وکړو چې پسنه سبق کې به کې سوچ راغی نو په دې طریقه باندې تقریبا 100 رکعات نفل وکړه خو په 100 رکعات کې په هر یو نفل کې په پسنه سدي کې د دنیا سوچ راغی یا په فکر بدل شو یا په اعلان بدل شو نو دې لارو حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه دا غفار لاړو حضرت ما خو ډېر کوشش وکړو او 100 رکعات نفل مې وکړه په دې خیال چې مال په کې څه سوچ را نشي څه خیال را نشي